نو د جنت البقیع په مقبره کې بابا ولاړ دی او جاړي، سپینګیره بابا دی او جاړي. مونږ سپینګیرو لم پکار دی چې ډیر جاړي خدای ته، زم تر دې جاړي چې دا ګیرم لمدیږي بس، او خدای ته دا ګیره داسې کوي چې خدایا دا سپینه ګیره ده او دا سپین ډکی دی تعالی ته حیا درځي، خو چې د چا سپین ډکی اوږدی الا چې د چا غلنډي لاسو کې نه راټینګيږي دا سه ډیره الله به موي مړه چې د کم شي نه مال حیا درازي اخو تا قطه کړی دي. او زم د دې سپینو ډکو نه الله له حیا ورزي راشه تا ته استاد سپینه ګیره او استاد سپین دغه فضیلت وي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دغه کې راځي وي کله چې د قیامت ورځ ولګي زما رب ډیر په جوش کې راغلي فیصله به نه کوي، خلق به آدم علیه السلام نه راشي چې ای زمون پیغمبره راشه رب غصه دی فیصله نه کوي. آدم علیه السلام به وي رب دونه غصه دی مخامخ کېدی نشم، تر دې ټول انبیا به شاته شي، څوک بر مخ رب ته نه مخامخ کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک نه چې خبره راشي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک به ابوبکر صدیق ورمخکې کړي چې ورمخکې شه. نو ابوبکر صدیق چې رب ته ورمخکې شي د حساب کتاب د پاره چې الله به حساب کتاب شروع کوي، وای ابوبکر صدیق به په جړا شي او جاړي با دا سپینه ګیره به لاسو کې اونیسي چې خدای دا ډکی دي ما سره هیڅ نشته، دا ډکو نه تعالی ربا حیا درځي. وای زما رب چې هغه ډکو ته وګوري وای ټول قهر به جوش به پر رحمت باندې بدل شي. زما محترم تا د خپل سپینو ډکو فایده پته نه لګي. الله وی مال د دین حیا رضی رب چې زده سن حیا کوم پزمکه باندې هغه د یو مؤمن سپینه ګیره د الله دې موږ له توفیق راکړي. دا پدا نه کیږي چې په ظاهر مسلې کومه او په ظاهر ځان ته عاشق رسول ویم او په داسې چې وګورم اسناد مې ټول قطع کړي، دا د الله پوهیږي په دا باندې. عاشق هغې ته ویل کیږي چې تا ته هر انداز تا ته هر ادا د پیغمبر خوښیږي او په خپل وجود دې پرېښي د مامو دې ته عشق ویل کېږي. که د دې نه ما سوا تاسو ته چا د عشق دعوه وکړه پوشه پکا ټکا دروغجن دی د ما محترم. دا خبره یاد ساته بس، او دا خبره د دې فقیر نه وره. نو خبره مې دې پورې کوله زما محترمو، وایي جنت البقیع کې یو سپینګیری بابا ولاړ دی، غاښونه یې پرېوتي دي ټول، غوږونه یې سم کار نه کوي او جاړي ډېر زیات، ډیر جاړي لکه د ماشومانو جاړي او आवाज کوي چې ربا ما به ګانې غږولې ما به ګانې ویلې. ټول عمر کې مونږ تاسو چې ته سلیبریټیز وایو، سلیبریټیز ګانې بجانې نه غږي، ګانې چې اوري سلیبریټیز وته مونږه هیروګان چې مونږ تاسو وایي دا پلان کې خان دی او دا ډنګري خان دی. سلیبریټي یو خبره کومه دا کم چې تاسو هیروګان ورته وایي قسم د خدای په ذات چې د دې اخره خاتمه ډیره بده یې وګورئ دې سوالونه کوي بیا اخره کې په دا نت باندې به تاسو ګورئ. وایي هغه ربا زه سلیبریټي باندې یادېدم په دا عربو کې او ما به ګانې ویلې زما د یو اواز دپاره به خلکو په ما باندې ریالونه داسې راویشته او دراهم به راویشته. خدایه نن راله څوک ډوډۍ هم نه راکوي، په جنت البقیع کې ولاړ دی. خلک رانه کرکه کوي، وایي په جنت البقیع کې ډېر زیات خدای ته وجړل، الله ته د سپینې ګیرې جړا ډېر زیاته محبوبه ده. زما محترم ډېر جاړی رب ته ډېر جاړی. زه وایم دومره وجاړی چې دا ګیرم لمده شي قسم دی. وی دومره وجړل چې ګیره لمده شوه چې کله خوب ورغې په خوب کې وله الله تبارک وتعالی دیدار الله نصیب که د ما محترم الله وله په خپله راغې او ورته وفرمایل چې باس ستا جړه قطع شوه، ته ما ځان سره په دوستۍ باندې ونیولې، ته زما دوست یې، د کانې غم زه رب کوم اوس زه یم چې رب چا سره په دوستۍ باندې شي بیا هغه ته د څه کمې دی. وایي چې څنګه دا رب یې په خوب کې ولیدل یو جټکی وخوړه او راپاڅېده. وایي چې وکتل د جنت البقیع په دروازه کې عمر فاروق ډېر په جذباتو کې را روان دی، د هغه دومره دبه و چې شیطان به په هغه لار نه ته دی ویارېده هسې نه چې عمر رانه سر ووایي. وایي عمر ډېر جذباتو کې را روان دی چې څنګه کېناسته درستخان یې ورته کولو کوي ډوډۍ خوره.
ډېر حیران شو وی عمر زه خو ویرېدم په خپل ځان وی مه یریږه ما د قیلولې آرام کو د ماسپښین چې اوده شم الله ما له خوب کې راغی راته وفرمایل عمره په دغه کلي کې و په دغه مقبره کې زما یو سپین ږیری دوست دی ډوډۍ وله اوسه ما د رب په وینا باندې تاله ډوډۍ راوړې ده زما محترم الله بیا الله انتظام هم کوي د ډوډۍ کړه قسم دی ما وی ډوډۍ پسې به منډه نه وې الله بره لیکلې ده بس تا ته به رارسي خدای به رارسوي ته به منډې نه وې خو که تا منډه شروع کړه نو بیا به ډوډۍ مخکې او ته به ورپسې خو که دین طرح دې منډه شروع کړه نو قسم دې زه وایم ته به مخکې او ډوډۍ به درپسې منډې وي انشاءالله رب نه امید کوم نو نبی علیه السلام مبارک وفرمایل ځان خادمان کې ځان څه کې ځان خادمان کې نبی علیہ السلام او فرمایل سید القوم فی السفر خادمهم مشر د قوم په سفر کې دا خادم نه لکه زه چې څنګه محمد د نبی علیہ السلام تعلیمات ګوره پته بلګیږي ښه الله مونږ چې کوم درس ولستو خدای خپل دربار الهی کې قبول او منظور کړي د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت او شفقت باندې خدای وګوري الله مونږ د کوي خدای استا کتاب لراغلی دي استا د محبوب خبرو لراغلی دي خدای ماشومان دي پکې سپینګری دي الله نوجوانان دي الله استا در تراغلی دي د دې څه قسم مشکلات دي خدای په خپل د قدرت ختم کې څه قسم تکالیف دردونه مصیبتونه دي خدای په خپل د قدرت ختم کې پزړه کې څه قسم شریح حاجات دي الله د خپل در نه پوره کې خصوصا په دا درس کې څوک کینی خدایا دا ستا رضا لراغلی دي ستا کتاب لراغلی دي خدایا قدمونه د پرز د قیامت باندې خدایا پتل د میزان کې په مقابله د نیکو کې خدایا واچوا الله دا کتاب د مجلس لپاره د جنت ته دننه کېدو ټیکټ او شفاعت خدایا وګرځوا دا درس زما خویندې میندې اوري خدایا د لوپټو د عزتونو خدایا محافظ شه زما د خویندو میندو په زړه کې څه قسم شری مقاصد دي خدایا د خپل در نه پوره کا ماشومان بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کې پداکلی کې بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کې زمون مرګره زمانه جسے بیمار دي دعا او ته په اخلاص کې خدای شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کې الله بیماری په صحت باندې خدای بدله کې یو ماشوم دي پداکلی کې اکسیډنٹ کې مخ کې زخمی شو اوسم په هسپتال کې پروت دي خدای صحت ورته ورکې الله شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کې پدا مجلس کې کاروباریان ناسي خدای کاروبارونو کې برکت واچے د چا رزق کمزور دے خدایا د رزق انتظام وکې نیا دے جسے بیمار دے باوجود د بیمارین هم خدای استا در تراغله دے الله بیماری خدای په صحت باندې بدل کې الله پدا مجلس کې سپینګری ناستی خدای په عمر کې برکت واچے نوجوانان ناستی خدای دین سره وابسته کې ماشومان پکې ناستی خدای با عمل عالمان قاریان مفتیان حافظان کې الله دا درس ته د مجمع د پاره او خصوصا د داکلی د پاره د جنت ته دننه کېدو ټیکټ خدای وګرځوا خدای داکلی په اتفاق او اتحاد باندې تا قیامت د سبا پورې خدای او ساته الله په داکلی کې د چا پزړه کې بغضونه دي نفرتونه دي حسدونه دي خدای دا نفرت او حسدونه خدای په محبت او الفت باندې بدل کې الله تزړونو بدلولو والے او په وخت ځن کدنم دا کړي په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله